نن په دې خبره کوو چې یاره د افغانستان واقعي پاکستان روان که نمبر 1. دویمه دا ده چې اکثر افغانان دا وایي چې یاره مونږ د پاکستان چې کوم دی زمونږ دشمن دی. ولې دشمن دی؟ هغه د پاکستان کومه پالیسي وه چې باوجود د دې نه چې په میلیونه افغانان چې کوم دی هغې د هغوی قربتوب یې وکړو په مهاجرت د هغوی په ژوند کې په کډوالۍ ژوند کې د هغې باوجود که مجاهد دی هغه هم د پاکستان خلاف دی، که طالب دی هغه هم د پاکستان خلاف دی. هغه په زرګونو طلبا چې د پاکستان په ادارو کې سبق ویلي هغه هم د پاکستان خلاف دي او پاکستان خوښ نه دی. ما په خیال بنیادي وجه د دې دا ده چې د پاکستان پالیسي یو خو د بده قسمته پاکستان تر اوسه پورې افغانستان سنجیدګۍ سره اخیستی نه دی. بله دا ده که تاریخي بنیاد حوالې سره موږ وګورو نو پاکستان په ځای د دې چې د افغان حکومت سره تعلق ښه کړی وي، د کابل سره تعلق ښه کړی وي، همیشه د ناراض چې کوم ګروپونه دي که هغه د مجاهد په شکل کې راغلي، که هغه د طالب په شکل کې راغلي، که هغه بل څوک راغلي دي، خو هغوی سره تعلق ښه کړی دی. دا تقریبا د اویایمې لسیزې نه دېخوا چې دی پاکستان بیا په افغانستان کې همیشه دا کوشش کړی دی چې د داسې بلکې د خوښې حکومت راوستلو کوشش کړی دی چې داسې حکومتي چې هغه د پاکستان د خوښې حکومتي. نو دا وجه ده نه پاکستان په دې کې کامیاب شو چې د خوښې حکومت راولي او نه راوستی شي، او همیشه کوشش کړی چې کابل کې حکومت راغلی دی نو هغه د کمزوري کولو د هغې کې افغانانو سره شامل چې څوک پالتي کې خفه شو پاکستان ته براله یا د دې ځای نه به لکه کاروایانې کولې او حکومتونه به کمزوري کول. یوه دویمه دا ده چې پاکستان د افغانستان باندې د خبرو منلو دپاره په ځای د دې چې لکه د مینې د ورورولۍ او سافټ دغه استعمال کې همیشه سخت اقدامات اخیستي، لکه ټرانزیټ ټریډ باندې چې کوم دی هغه بندیزونه لګول، هغه څیزونه نیګیټیو لیست کې اچول، دغه شانتې بایلیټرل یعنې دوه طرفه چې کوم تجارت دی هغې کې افغان تجارت باندې بندیزونه لګول یا هغوی ته مشکلات پیدا کول، او دغه شانتې په سرحد باندې هم داسې اقدامات کول چې لکه کله بیړه وغوښتل نو بس تورخم هم بند، چمن هم بند، خرلاچي هم بند، غلام خان هم بند، انګور اډه هم بند. نو د دې اقداماتو د وجې نه لکه یو خو پاکستان یو قابل اعتبار بزنس پارټنر چې کوم دی د افغانانو دپاره پاتې نه شو. دلته کې به ټرکونه به را روانو چې تورخم ته به راورسېدوي بند شو. بل د افغانانو دا خیال دی داسې شوي هم دي چې کله افغانستان کې فصل پوخ شوی دی د میوو یا د سبزو نو پاکستان بارډر بند کړي نو هلته کې خلکو ته په میلیونه ډالره نقصان وشي. نو دا هم یو بنیادي وجه کیدی شي بیا د مهاجرینو سره بعضې وخت سختې